أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز دوا آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. آیات نمبر 151 او آیات نمبر 152 او دې سره به نو سورۃ بقره رکوع نمبر 18 هم پوره شي. اللہ جل جلالہ فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه چې مونږه راولېږلو تاسو کې یو رسول پیغمبر یتلو علیکم آیاتنا چې تلاوت کوي تاسو باندې زمونږ آیاتونه ویزکیکم او پاکي تاسو ویعلمکم الکتاب او زده کوي تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت. نو الله جل جلاله وی د قبله دا بدلیدل څنګه چې مخکې تفصیل سره تیر شول دا هم د الله رب العزت د طرف نه یو نعمت دی. لکه څنګه چې د قبله د دې تعمیر د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغوی سره حضرت اسماعیل علیه السلام کړو او دا لوی نعمتو دې باندې چې نو چا هم اعتراض نه کړی او بیا د ابراهیم علیه السلام سره چې د هغوی دا دعا هم کړو مخکینی وړاندبنۍ سپاره کې تیر شوی ده چې الله د دې نو هغه اوس د دې مکې د دې خلکو د اهل نه دې کې یو پیغمبر هم مقرر کړي چې څنګه هغه نعمت مې د باندې کړو نو دغه شانتې د پیغمبر علیه السلام دا رالیږل ستاسو کې د پیغمبر کېدل منکم ستاسو د جنس دا هم د الله لوی نعمت دی. ولی کچرته اوس پیغمبر چې نو هغه بل مخلوق وي نورانی مخلوق فرشتو سره چې نو تعلق ساتي او امت چې نو هغه انسانان بنی آدمان وي نو بیا په دغه صورت کې ډېر ګرانه و ځکه پیغمبر به دغه بشري تقاضو باندې چې نو هغه بنولو او بشري تقاضې یو طرف ته انسان بشري تقاضې لري خوراک څښاک نور چې نو د شانت خواهشاتو ماده دنیا کې چې نو هغه د رهن سهن دپاره د هغې اسباب مهیا کول او پیغمبر چې نو هغه فرشتو د سره تعلق ساتلی نو بیا به خلکو ته ډېره ګرانه وه. دویم د هغو سره میلاوېدل بیا د هغوی په خبره پوهېدل دا ډېر ګران و. نو الله وایي دا نعمت دی زما چې پیغمبر مې درته راولېږلو او هغه پیغمبر منکم ستاسو د جنس نه مې تاسو ته راولېږلو ستاسو به شانتې بشر دی انسان دی ستاسو په شان چې نو خوراک څښاک کوي ستاسو په شان چې نو هغه د دنیا ضرورتونه حاجتونه لري ستاسو په شان اهل لسان عرب دی. نو دا د الله جل جلاله احسان دی چې داسې پیغمبر راولېږلو تاسو کې. بیا دغه پیغمبر یتلو علیکم تلاوت کوي تاسو باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه. نو تیر درس کې مونږ په آی باندې تفصیل لږ کړو چې مطلق قرآن پاک آیاتونه تلاوت کول دا هم باعث ثواب دی که قرآن پاک باندې سړی پوهوي او که پوه نه. مونږ ویلو بعضې کسان د دې چې نو عارت کړی بیا هلته مونږ د ابن ماجې په حوالې سره د هغوی حدیث هم ویلو نور تفاسیر او حوالې چې نو هغه مونږ ذکر کړی چې مطلق قرآن پاک تلاوت دا هم چې نو د خیر او برکت نه خالی نه دی. او بیا په هغې باندې چې نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د هغه خوب مو نو د هغوی په هغې رد کړی چې دا خو چې نو هغه خوب دی او دا د ځان نه جوړ کړی شوی ځان نه هېڅوک دومره لوی دروغ نشي جوړولی. بیا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې د هغه د وخت د یوې فقې چې نو هغه د مسلک امام دی نو د هغې کې څنګه چې نو هغه د دې خبرو گنجایش کېدی شي چې د ځان نه خبرې دي یا منګړت خبرې دي نو دغه چې نو هغه نشي کېدی. او بیا ابن ماجه کې مونږ هغه چې نو حدیث ویلو ترمذي کې هم شته نور چې نو کتابونو کې هم دنیا شي فضایل د تلاوت نو د هغې راغلي دي. نو ځکه د دې پیغمبر یو کار یتلو علیکم
تاسو باندې چې نو قرآن پاک آیاتونه تلاوت کولو ویزکیکم او پاکول می تاسو تزکیه نفس به کو تزکیه نفس دې چې نو د شریعت په اصطلاح کې احسان هم ویل کیږي لکه حدیث مبارکه کې راځي حدیث جبرئیل کې حضور علیه الصلوۃ والسلام خاله چې نو جبرئیل امین رالو د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه د ایمان په باره کې د اسلام په باره کې د تاسو نو کړل بیا سره دا غنه اورستوي د الله رسول مل احسان ستوي لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دا الله عبادت داسې کوه لکه ته چې گویا الله رب العزت مخامخ ویني که دغه درجه د احسان اعلی ده دا درته نه وي حاصل نو بیا کم از کم دوره خو چې نو تصور کوه چې الله ما ویني دې ته ویل کېږي احسان دې ته ویل کېږي تزکیه وس تزکیه نفس دا په هر مسلمان باندې چې نو هغه لازم ده لکه د حضور علیه الصلوۃ والسلام صحبت ته بنی آدم براله د نبی علیه الصلوۃ والسلام صحبت کې بچ لږ سات لکه ناسو د الله د پیغمبر کمال صحبت لږ ساعت بعد چې هغه پاسېدو د هغه د دنیا چې نو هغه بدلو رابلو فاسق فاجر کافر چې واپس پاسېدو نو هغه به جنتی او د جنت بشارت چې نو آب شي نو دا د الله د پیغمبر کامل چې نو هغه صحبت ورو او الله جل جلاله دې کوم فرمایلی ولا تزکوا انفسکم خپل تزکیه مکوئ ځان چې نو هغه پاک اوچت مخ کار کوئ تکبر مکوئ ان نو اصل تزکیه الله پاک کوي خو الله جل جلاله چې نو هغه د چا په صحبت او د چا په لاس باندې کوي ډایرک الله جل جلاله چې نو هغه د سینه کوي نو حضور علیه الصلوۃ والسلام خواته ډیر شي چې نو هغه خیال مکړه دنیا شي چې نو هغه واقعیات دي لکه من جمله یو واقع چې نو تاسو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اوریدل حضور علیه الصلوۃ والسلام په سراتلو چې الیاذ بالله د الله پیغمبر چې نو شهید کوم خو چې کله د الله پیغمبر له مخامخ شولو نو بیا یې سوي د الله پیغمبر موږ ته نو ایمان کلمه راته وایي زه ایمان چې نو راوړم نو دا کمال درجه دغه شانتي نو دنیا شی واقع دي بیا بل واقع چې نو هغه خیال مکړه تاسو اکثر اوریدلی ویلي به هم یو کس نو هغه رانو او حضور علیه الصلوۃ والسلام ته چې نو هغه د فرمای الله رسول زه د هر ګناه نه نو ثابت کې پاتې کېږم شم خو ضبطکارې نه چې نو انشم ما د دې متعلق چې نو هغه اجازه وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه ته فرمایل آیا چې نو هغه کس دې دا معامله ستاد متعلق ستاد محرم متعلق چې نو هغه څوک وساتي بیا بسي عزت تزکیه نفس ده د الله پیغمبر چې نو هغه تزکیه نفس وکړله چې وستو وګوره لک صحت له مراقبه وکړه چې دا توی کم بیزتی د بل چا وکي کدا ستاد خورلور ستاد محرم چې نو هغه شی بیا بسي دا واقعي دا غزن چې نو کار وکړو هغه د الله رسول الله توبه وباسم ما چې نو هغه توبه او بیا وای یو هغه وخت چې دا غز ماته چې نو هغه د ټولو نه خوخ دغه ګناه او دویم هغه وخت شو چې زما پنځ د ټولو نه بدترین چې نو هغه دا ګناه دې ته ویل کېږي تزکیه نفس اوس چې هم کله خلک چې نو دغه الله ولا دغه نیکانو دا غوي صحبت کې پاتې کېږي دا غوي سره وخت او باسي دا غوي ورته ذکر اسکار کمی طریقې چې نو هغه خي نو دغه ته ویل کېږي تزکیه نفس خدای زمونږ په هر مسله کې مصیبت لې داله چې باوږ بس نفس او شیطان اغیار چې نو هغه را پسې نه هم انساني او هم چې نو جن نه نو دا غوي باسي کارونه د دین چې نو هغه داسې و شرمي پای کې داسې خرافات او داسې چې نو غلط کارونه وکي چې خلک داخې تلاس هغه ټوله طبقه بیا چې نو هغه بدنامه کی اوس پرېم اورېدي دا هم دغه احسان مرتبه ده دا دغه تزکیه ده خو بعض خلکو هغه دومره چې نو هغه بدنامه کړي ده که تاسو خیال کړئ بعض وخت کې څوک د چا د مخې چې نو هغه د دې ته پرېم اورېدی چې نو هغه نوم نشي اخیستی اچوالي جوی خطب هم نشي پرې توم چې نو هغه د سی وظیفه وکي نه دا چې نو هغه حق او سچ دی تزکیه نفس نو هغه د الله پیغمبر هم کړی ده الله پیغمبر هم خلکو ته چې نو هغه دقیق کړي او اصل هم دغه تزکیه نفس ده چې کله د انسان چې نو هغه نفس پاک شولو حسد د نووت او کینه بغض تکبر د وطن نو بیا دغه نه اورست د کمال درجه چې نو هغه د پډیر اسانه سره ته کولای شي
او کمه پورې چې دا نه شي نو بیا ډېر زیات چې نو هغه ګرانه پای باندې بیا دنیا شي چې نو هغه واقعیت نه دوباره الله جل جلاله د خپل پیغمبر زم چې نو هغه ذکر کوي بل چې نو د فرض منصبي ول ذکر کوي و یزکیکم دریم و يعلمکم الکتاب الله رب العزت وخت په وی د ما د پیغمبر بل ډیوټي از د کی تاسو ته چې نو کتاب د دینه معلومه ده شوه چې په مطلق رساله کتلواله یا په یو تفسیر د چنانو هغه اردو پښتو کتل سره په دې سره سړی ګوره عالم کیږي نه په دې پسې باندې چې نو د سړی چې نو هغه مفسر کیږي نه په دې باندې چې نو سړی شیخ الحدیث کیږي دا چې دې کېده خو بیا مزه کوي بیا خو به هر سړی چې نو هغه کتاب به راغستو پښتو اردو هر جبه کې نو دنیا شي ترجمه شوی دي او هر سړی به چې نو هغه بناسو د عالم او د مفتی او د چې نو هغه شیخ الحدیث او د شیخ القرآن د لپاره چې نو هغه دنیا شي علوم فنون از کول دي د لپاره چې نو ډېر خلکو زینو خبره اوریدل دي د لپاره ډېر خلکو زینو هغه پیزارو چتول دي خدمت کول دي دا چې نه شي نو اسیدا نه کیږي کنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د کمال درجه چې نو هغه خلک ول دومره عقلونه دوره تیز ذهن چې نو الله ول ور کړو چې مونږ ته خپل نسب نه یادو مخکې مونږ یو پیر دې نو رس کړو مونږ دا سوره کسان چې ناسو الا ماشاءالله نشم ویلې کې چاته د نیکه د پلار چې نو هغه د نیکه نوم ورزي خو باخوا د دغه نه تاسو کې چې بیا زما په خل سودم تشین د اچالم نور دي نو وس دا غوي ته خپل نسب نه دا غوي ته بد خپل اوخي د خپل اس د خپل اسمي د خپل خچر د دې نسبونه ورته یادول چې دا پلان کې نه چې نو د سلسله راغلي نو صحابه دومره چې نو هغه قابلان ول دومره ذهینان ول خو بیا الله وی ويعلمکم الکتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته نو تعلیم د کتاب درکې ډېر زونه چې د رابطه سره صحابه به حیران پاتې شول چې د دې مقصود چې نو هغه څنګه دی ال دې خیال مکړه منګه یو مخکې مثال ویلو چې الله رب العزت چې نو هغه ان ظلم دا چې نو ارچا د بخانه چې نو هغه کېږي سیوا چې نو هغه د ظلم نه یا چې نو هغه په اخرنۍ سپاره کې په دې دریم سپاره سورته بقره په اخره کې راځي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه نمخ کې جنو هغه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه فیحاسبکم به الله واستو سره پاغي محاسبه کوي صحابه ایران شول د الله رسول الله د څخه ډیره ګران شو د څه څوک دی چې پاغه په خپل ځان ظلم نه کړي ګناه خو د هر انسان نه بسنه سر درجه کې جنو هغه سرزت کیږي او په معمولی خبره الله پاک حساب کې نه دا خو ډیره ګران شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم نه مرادو هغه شرک دی او تاسو چې نو سورته لقمان آیات نه تلاوت کړئ ان ظلم لشرک ان شرک لظلم عظیم آل چې د الله پیغمبر نه د څه کم نه مراد چې نو هغه تاسو امن نو سلام نه وي نور خو هغه دی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله چې د کوم مکلف انسان پیدا کړي هم هغه بکیږي دا غنه ما سوا چې نه د تاسو نشي کېده نو ځکه الله وی ويعلمکم الکتاب چې الله به تاسو چې نو هغه بخی تاسو دغه پیغمبر کتاب ول حکمت او احادیث مبارکه حدیث تعلیم نو دا به هم لاول د الله پیغمبر دا غي چې په منشا خلق پوه کول چې د حدیث نو هغه دا مقصد دی د دې حدیث نو هغه دا مقصد دی نو دغه واجبانه الله رب العزت وای زما پیغمبر به تاسو ته ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تاسو ته خودل هغه چې تاسو په نه پوهیدئ کله چې نبوت نو د الله پیغمبر چې نو مبوشه نو ډېر شي د مسایل او د خبرې چې په هغه هیڅوک نه پوهیدل کله چې نو الله پیغمبر ته نبوت میلاو شو الله پیغمبر چې نو خلکو د دنیا شي چې نو هغه تعلیم ورکړو قرآن په ذریعہ احادیث په ذریعہ الله وی فذكروني اذكركم پس تاسو یاد کړئ ما چې زه یاد کړم تاسو اوس دینه سموران دي د یو روایت کې چې نو هغه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ راځي صحیح بخاری صحیح مسلم روایت د مفهوم نه دی فذكروني بالطاعت ما چې نو یاد کې پتاعت سره اذكركم نو زه به تاسو چې نو هغه یاد کم بالنعمت په نعمت سره بلکې راځي چې نو هغه مختلف چې نو توجیهات داغي کړي فذكروني بالاخلاص اذكركم بالخلاص تاسو ما چې نو په اخلاص سره یاد کړئ زبا تاسو په خلاصي سره یاد کم فذكروني بالمناجات اذكركم بالنجات تاسو ما چې نو په مناجات دعاګانو سره یاد کړئ اذكركم بالنجات زبا تاسو چې نو په نجات سره چې نو یاد کم جهنم نه بدل نجات درکم فذكروني بالعباده اذكركم بالنعمه
تاسو ما چې نو پس سره په عبادت سره یاد کړئ زه به تاسو چې نو هغه یاد کړم پس سره نعمتونو سره نو ځکه ویل کېږي فذکروني الله وایي ما یاد کړئ او بعض چې نو هغه ویل چې د ذکر نه مراد ذکر لسانی چې نو هغه هم مراد دی جواب باندې چې کم سړی ذکر کوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څومره چې هم ذکرونه دا ټول پکې راځي ولی حدیث مبارک راځي حدیث قدسی چې نو هغه دی الله جل جلاله فرمای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی حدیث قدسی نه آی مفهوم دا دی چې کله زما بنده ما یوازې هدي نو ځان سره یوازې یادوم کله چې هغه ما په چینو مجلس کې یادای زما لوی بیانې زما ذکر چینو کې زما تعریف بیانې زما صفت بیانې نو زه د هغې نه بهترین مجلس کې د فرشتو په مجلس کې یاد کم کله چې د زما طرف ته نو هغه یو لیش را نږدې شي زه د طرف ته یو قدم یعنی زما رحمت د ته یو قدم نږدې شي کله د زما طرف ته روان شي زما رحمت نو هغه د ته پمنډ شي نو دا حدیث قدسی مفهوم دی نو ذکر لسانی چې نو هغه هم د دې مراد دی بیا یو حضرت چې نو هغه د ابو عثمان رحمه الله چې نو هغه خواله رانو هغه ته حضرت ویزو چې نو ذکر کوم خزړه می غافل وي ذکر چې کم لذت او کم خوند دی هغه لذت او خوند راته نه محسوسېږي نو آیا زه دا ذکر پرېږدم هغه نه ذکر چې نو هغه کوه الله رب العزت به ته دغه لذت او دغه خون هم نصیب کی مداومت به اختیار کا او بیا ورته په دې شکر نه وباسي چې ستا په وجود کې یو اندام خدا الله پاک په ذکر کې جنو هغه اخته دی کنه د الله په عبادت کې د الله په اطاعت کې اخته دی په دې شکر وباسه چې یو اندام دی بیا هم د الله پاک جنو په عبادت کې دی نو ځکه الله وی فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون زما شکر ادا کړئ ناشکری مکوئ یعنی واشکروا لی تاسو زما شکر چې نو هغه وکئ بطاعت په عبادت سره ولا تشکروا ولا تکفرون او زمان ناشکری مکوئ بالمعصیت په ګناه سره نو ګوی وچا چې نو هغه د الله پاک طاعت وکړلو فقط شکر د انسان د الله پاک شکر ادا کو او که یو سړی د الله پاک معصیت وکړلو او دې چې نو هغه بیا سوی چې ما دا ښه کار کوی دی انسان د الله پاک ناشکری وکړه لکه مثلا اوس الله جل جلاله موږ نصیحت را کړی یو سړی چې نو هغه مونځ نه پاتې شو مونځ یې ونه کو بانګ ویلې شو مانځه ټیم رالو خروغ را مټې ښه برابر دی صحت ودشتي او د مونځ ونه کی او بیا وایي چې د الله لاک لاک شکر دی دا وایي شکر نه دی دا دې سړی نافرمانی وکړله په دې شکر باندې دی نشي خلاصېدی ځکه الله وایي فشکر اولی زما شکر چې نو هغه وکړئ بالطاعت په طاعت سره په عبادت سره ولا تکفرون او زما چې نو ناشکری مکوئ بالمعصیت په ګناه سره نو تاسو که خیال کړئ اکثر ډېر دنیادار خلک دوی به چې نو هغه مونځ به نه کوي اودس به نه کوي دغه شان اعمال صالحه به نه کوي خو دې دنیا ته چې نو هغه د الله پاک نعمت وای او بیا دنیا مبارک چې څه خبر د الله شکر دی زما خو چې نو هغه د سګاړه دی د سمې کور دی د سمې پټې دی د سمې باغ دی نه صحیح دغه هم دنیاي اسباب نه خو کچرته دې سره دین نه وي نو دا بیا دغه شکر باندې نه خلاصېږي او نه دغه شی سړی خلاصولی شي یا چې نو مثال په تور کې اوس یو سړی چې نو په ګس لاس باندې اوبه وڅښي په ګس لاس باندې چې نو هغې خوراک وکړو نافرمانی وکړه سنت طریقې خلاف وکړو او بیا دی وایي چې شکر الحمدلله نو په دې شکر الحمدلله باندې دی نه خلاصېږي نه به دته چې نو ثواب میلاوېدی شي ځکه وشکرونی ای تاسو شکر ادا کوئ زما په طاعت سره ولا تکفرون او زما ناشکري مکوئ په معصیت سره الله دې موږ د خپلې نافرمانۍ نه محفوظ او مانون کړي کما ارسلنا لک څنګه چې مونږ راولېږلو فیکم په تاسو کې رسولا یو رسول منکم له تاسو نه یتلو چې تلاوت کوي علیکم په تاسو آیاتنا زمونږ آیاتونه ویزکیکم او پاکي تاسو ویعلمکم زده کوي تاسو ته الکتاب کتاب والحکمت او حکمت ویعلمکم او زده کوي تاسو ته ما هغه سلام تکونو چې تاسو نه وئ تعلمون پوهېدونکي تاسو په هغې نه پوهېدئ د الله پیغمبر درته وښولو فذکرونی پس یاد کړئ ما اذکرکم چې یاد کړم تزو تاسو وشکرونی او شکر وکړئ زما ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ زما